مسلمانې که کافران یو کافران یو څو کسان یو دوه کسان یو د سره څومره وخت نه یو 3 کاله کېږي او کم تکلیف ورکوئ دته معدې په سر بوج وي معدې پښې به مړې پښې او دواړه کافران یو او څو کاله مړ شو ستاسو د سره 2-3 کاله 3 کاله خپل راغلو که جادو کې جادو کې मैदा ورته باندې मैदा باندې نور څه کوو ولټي راځي मैदा باندې باجي मैदा باندې بوجي دا هضم چې نه کیږي دا تاسو وجه نه کیږي ها دا ظلم نه دی ظلم دی کنه د ظلم کار ویل کوو چې دی یو شی نشو ازماوي الټه به کوو غرزور راکوي دا ګناه ده کنه ګناه ده نشته ګناه تاسو مذهب خو سره ګناه شته نه تاسو دین کې تاسو کافرانو به غیرتو وڅ فیصله کوی څه فیصله کوو دا پرېږدو کوون سزا دلته پرېږدو که سزا درکم پرېږدو به ها پرېږدو صحیح وعده کوو سره څو کسان وعده کوئ 2 بیا راځو کنه تاسو دروغجن یو وایي دا وینځ بیا به نه راځو بیا به ظلم کوئ ها دواړه به نه راځئ اوس مسلمانۍ کې کم صحیح مسلمان یو دوکه مو کړه سره بیا بیا به الټیانې کوو بالکل نه کوو کلمات تېره کوو خدای تاسو تباک صلی الله علیه وسلم مونږ دواړه قسم خورو د الله په کلام باندې چې بیا به دغته مونږ تکلیف نه جوړوو الټیانې به پرې نه کوو میده به نه بندوو نو بدن کې یو حصې له تکلیف نه مونږ به تم دلته ایسارېږو وعده کنه دوکه کوي نه وعده ده زه ګوره اوس اوبه پیس کم که بوج پرې راغی بیا به د په سزا مړوم ښه شابه بسم الله کو ټر زور سره د بدن نه دواړه راوځي وچو کوتره کوتاسي کلک زور سره د بدن اوځي شابه ټر زور ورکو زور شابه د میده پر کولا وکړه زور سره زور ما واپس کو سیده زور سره کوتي وباسو افغانو ته لګو بغیر کولش پته ولا سنوم دی بیت الله کم زی بنوي پیریان بس شته نه نشته پیریان خو نشته اصلي پیریان دی به ها نشته دا کوو بورکا څه خاطر تعوین نه وي تو ورته وی زرګون د اخسته رشکله ها زرګون نه اخسته ما دا ویل دیګه وګوره میدان اوس او بس یې کوزش کنه صحیح کوزش مونږ اکثر دا وایو د غریب باندې سره د پیریانو مسله په زندګۍ نه کور کې خور باندې پیریان شې نه راغلي نه او دا چې سره شاخ شونه به د بابا روغای نو روغلي خو نه نه دي جواب نه ها دا مسله دا و چې دا او بس کی یا ټیکاله خو هغه ولټه کی دا څه مسله و خو پیریانو مسله و دوه کافر جنات او غ جنات دغه مسله لګو ډاکټران شته دی کنه ډاکټران یې وته تلان دماغ ولته هغه د دماغ کمزوري ده ما ګورې مې ته خو باندې باندې لګې ترې مې شوې وګوره مسله مطلب د جنات و چې مونږ یو چې زیات تر 90-95% چې کنده بیماری الله لګي او د جنات خبيث لګي نو ان شاء الله تعالی دا به د امنن نټیږي